أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. سورة البقرة شروع. دین الله رب العزت جواب د یو شبهه ذکر کړي په قرآن کریم باندې او بیان د حکمت د مثال به ذکر کړي چې دا مثال په ځل چې نه بلکې دې کې حکمت شته. ان الله الله تعالی لا یستحی الله باک نه کوي ان یضرب مثلا چې پریدي ان یضرب مثلا چې بیان کې مثال ما بعودتن د ماشي پما فوقها یا غډ دینا دا فوقیت دا د ازدادو نه دی دا فوقیت یا جسامت کې دی یا مرتبه کې دی چې ماشي نه جسامت دا غټي او یا فوقیت په معنا د وړوکوالي باندې چې دین هم په جسامت کې دا وړوکی خو جسم د دې وړوکی دی خو کثیر الاعضاء دی. فاما الذين فسرچا کسان دي امنو چې ایمان راوړي فیعلمون یقین دی پوهیږي انه الحق یقین دا مثال حق دی من ربهم طرفا در رب دینا. واما الذين هرچا کسان دي کفرو چې کفر کړي فیقولون یقین دی وی ماذا اراد الله د څه شي اراده کوي الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال سره. نو الله رب عزت حکمت ذکر کوي چې تمیز الحق من الباطل چې فرق را وستل او تمیز کول په مابین د حق او باطل کې دا مثال دا حکمت دی په مثال کې. یضل به کثیرا الله ښکاره کوي هغه ګمراهي په دې مثال سره کثیرا د ډېرو. نو یو حکمت پکې دا دی چې ګمراهي ښکاره شي او یا یذل په معنا گمراه کوي الله رب عزت په تکذیب د دې مثال سره کثیرا ډیر لرا او يهدي او هدایت کوي په تصدیق د دې سره به په دې سره کثیرا ډیر لرا. وما یذل او نه گمراه کوي الله رب عزت به په دې مثال سره الا الفاسقین مگر فاسقان لرا. الذين دا کسان دي ينقضون عهد الله چې دی ماته لوزونه د الله تعالی من بعد میثاقی پس د مضبوطوالنا هغه وعده چې دی مضبوطی کړي دي په قبل ولو سره. ويقطعون او دی پرې کوي ما امر الله به ايو صلا چې هغه حکم کړي الله رب عزت د کول داغي. ويفسدون فی الارض او دی فساد کوي فی الارض پدمغه کې. اولئک دا کسان هم الخاسرون دی تاوانیانو. دې ځین الله رب عزت انعامات ذکر کوي په دې باندې. یو انعام دا دی الله د نشنه مشتکلی تاسو نشوي ما د وجود درکو. کیف تکفرون سرنګ تاسو کفر کوي بالله فالله باندې وکنتم امواتن وی تاسو نشو. فاحیاکم الله ژوند کړی تاسو لرا ثم یمیتکم او بیا به مړه کړي تاسو لرا ثم یحییکم او بیا به ژوند کړي تاسو لرا. نو الله رب عزت دو ځل مرګ ذکر کوي دو ځل ژوند ذکر کړي. نو دریم ځل باندې ژوند او مرګ دا نشته چې برزخ کې زندگی دا نو هغه مستقل زندگی نه د الله رب عزت نه ذکر کوي دلته. ثم الیه ترجعون او بیا به خاص د الله ته واپس کړي شي. دې ځین الله رب عزت دویم انعام ذکر کوي چې تمام چیزونه مستاسو د پایدې لپاره پیدا کړی دي خو ځینې چیزونه به داسې ظاهرا متا د هغې په فایده باندې نه پیږي خو باطن کې او په هغې کې فایده پکې. هو الذي الله ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي ستاسو دپاره ما هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټولو. خلق لکم کې لکم لانتفاعکم دا لام د فا د انتفاع د فایدې دپاره دی ستاسو د فایدې دپاره دی. خو ځینې چیزونه داسې د هغې په فایده باندې موږ پوهېږو هغه مونږ ته ښکاره ده او ځینې چیزونه داسې ظاهرا نقصان دی خو باطن کې هغې کې فایده ده. ثم استوى الى السماء او بیا الله قصد کو الى السماء طرف د اسمان ده فسواهن نو برابر یې جوړ کړو سبع سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم او د الله تعالی په هر شي باندې پوهه دی.
آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.